أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده واقعي فیل د حضرت عبدالمطلب کردار او د دغه نه مونږه نن څه زده کولی شو. څرنګه چې مونږ په خپله معاشره کې وینو چې د قیادت دعوې ډېرې زیاتې دي. هر سړی قائد دی. د زنانه او د نارینه او دواړو درمیان کې د قائد جوړودو یو دوړ شروع دی او هر سړی د قیادت دعوې کوي. قائد څه ته وایي او د هغه صفات څه. نن به موږ د واقعي فیل او د حضرت عبدالمطلب د کردار نه د قیادت یو څو صفات په دې کې ذکر کوو. واقعي فیل کومه چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په کال باندې شوې وه. واقعه داسې وه چې د یمن گورنر ابرهه وکتل چې د حج په موقع ټول عرب د بیت الله شریف طواف مکې لځي او د دې مکې او د دې بیت الله شریف د خلکو په زړونو کې ډیر عظمت دی او دا د دوی مرکز دی. نو د څه وجوهاتو په بنیاد بیا دغه ابرهه دغه د بیت الله شریف د غورځولو دپاره د 15,000 لښکر سره چې په هغې کې هاتیان هم وو را روان شو چې دا بیت الله شریف د مخ د ځمکې نه ختم کړي. په خپل جاه و جلال ټاټ باټ کې را روانو. کله چې مکې ته راورسېدو نو د مکې سره یې نږدې پړاو واچو او د قریشو د جذباتو د معلومولو دپاره یې د ټولو نه لومبني د قریشو اوښان ګرفتار ونیول او د یې ځان سره بوتلل. په دې کې چې کله عبدالمطلب ته پته ولګېده چې ابرهه سره د لښکر راغلی دی او خانه کعبه غورځوي او دویم هغه د قریشو د دې مکې والو څاروي ځناور اوښان نیولي دي او بوتلي دي. نو د ابرهه دربار ته عبدالمطلب راغلی او حضرت عبدالمطلب چې کله ابرهه په ده نظر پرېوت نو د جاه و جلال دته الله یو لوی شخصیت ورکړی او ډېر باوقار ابرهه د لپاره راپاڅېد او دې ځان سره کېنو. عبدالمطلب ته وایي چې څنګه راغلی. نو عبدالمطلب ورته وویل چې تا زمونږ اوښان ګیر کړي دي، زه په خپل اوښانو پسې راغلی او ما له زمونږ اوښان راکړه. نو ابرهه ورته وایي چې ما خو ستا ډېر قدر وکړو، ما ته ډېر ذهین او قابل سړی ښکاره شوې، خو زه خو ستاسو بیت الله روانوم او تا سره د خپلو اوښانو غم شته او د بیت الله غم نشته. عبدالمطلب ورته وایي چې د اوښانو مالک زه یم، ځکه یې درنه زه تپوس کوم او درنه یې غواړم، او د بیت الله مالک هغه چې کوم ذات دی ابه د هغې حفاظت پخپله کوي. ابرهه چې دی د عبدالمطلب ته خپل اوښان حواله کړل او هغه لاړ. کله چې اراده وکړه چې په بیت الله شریف باندې حمله وکړي او هاتیان یې روان کړل نو دا هاتیان نه تلل، خو بیا هم د بار بار کوشش کوو چې په بیت الله شریف حمله وکړي او دې وغورځوي. د الله قدرت ته ګوره چې واړه واړه مرغۍ په شکل د توتکرکو راغلی او دوی سره به د چڼې برابر کاڼي او په دې لښکر باندې غورځول شروع کړل. کوم کس چې به په دغې کاڼي لګېدو د هغه اندامونه غورځېدل به شروع کېدل او هغه به مړ کېدو. لښکر چې دا ولیدو نو په دې سره په لښکر کې ډېر بګ دړ مچ شو، منډې تړلې او دا په ځغلېدو شو. په دغې مرغو په دغې کاڼو باندې ابرهه هم ولګېد او ابرهه اندامونه غورځېدل شروع شول. د دغې په وجه هغه سره د لښکر راواپس شو، خو چې یمن ته رسېدو نو دی په بدترین مرګ سره مړ شو. کوم حوالې سره چې قرآن مجید کې الله تعالی په سورې فیل کې بیانوي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. ټول د قرآن مجید یو صورت د واقع حوالې سره نازل شو.
مونږ د پاره د ابرها په دې حمله کې په دې واقعي فیل کې د عبدالمطلب په دې کردار کې څه واعظ او نصیحت دی. نمبر 1 خبره دا ده چې د ابرها د دې حملې سره او بیا د د تباهۍ سره او د بربادۍ سره ټولې دنیا دا واقع ولیدله، نو د ټولې دنیا د هغې وختو د لوی لوی طاقتونو توجه هم مکې طرف ته شوه او دغې خلکو د مکې او د مکې خلکو ته او بیت الله ته اهمیت ورکول شروع شول. دویمه خبره د دینه دا ثابتېږي چې دا الله تعالی د دنیا ته وښودل کوم ذات چې د بیت الله شریف د حفاظت دپاره پوره د هغې وخت لوی طاقت د توتکرکو په ذریعه سره تباه او برباد کو، نو هغه دپاره داسې مشکله نه وه چې پیغمبر علیه السلام کله دعوت و تبلیغ کو او د خلکو هغه ته تکلیف ورکولې چې دغه خلک الله تعالی تباه کړي، بلکې نه په د پیغمبر علیه السلام د دعوت و تبلیغ په موقع باندې د دغه تکالیف او مسائل او مشکلاتو کې د امت لپاره ډیر لوی اسباق دي چې هغه په راتلونکي لیکچرز کې موږ په هغې خبره کوو. بل موږ ګورو د عبدالمطلب د کردار ته په دې واقعي فیل کې چې د دې دور پورې هم د قایدینو دپاره په هغې کې یو لوی سبق او نصیحت او عبرت دی. عبدالمطلب په دغه موقع باندې کله چې د ابراهیم مخې له راغلی او ویې کتل چې دی بیت الله شریف غورځوي، نو هر کله داسې ونه کړل چې خپل قوم قریش راوستې وي او د ابرهه مقابلې ته یې ودرولې وي چې موږ د ابرهه مقابله کوو، او د هغې په نتیجه کې د قریشو یا د مکې د خلکو ته جانی مالی نقصان رسېدلی وي، بلکې هغه د خپل قوم د لوی ازمایش نه بچ کو، د هغوی د جانونو حفاظت وکړو. او دا د اسلام هم احکام دي. په اسلام کې د عزیمت او د رخصت د حکم هم د دې دپاره دی چې په کم ټیم کې به د باطل مقابله کوي او په کوم ټیم کې به نه. دویم که موږ وګورو نو د حدیث شریف مفهوم هم دا دی چې الله تعالی دا فرمایي که یو سړی زما کور رواني نو روان دي کي بل څوک به جوړ کي، په هغې زه دومره نه خفه کېږم څومره چې د یو انسان دل ازاري وشي زما د یو بنده او په هغې ماته تکلیف او دک رارسي. نو عبدالمطلب خپل قوم د تباهۍ او بربادۍ نه بچ کو، نو یو قائد لره دا پکار دی چې هغه د هرې مسلې نه د ننګ او د غیرت د خپل انا مسله نه جوړوي، د هرې مسلې نه د مذهب مسله نه جوړوي، هر وخت خپل قوم په ازمایش کې نه اچوي، خپله ډله خپله قبیله خپله خلک په ازمایش کې نه اچوي او د هغوی جانونو او مالونو ته نقصان نه رسوي. څرنګه چې عبدالمطلب خپل قوم د تباهۍ نه بچ کو، دغه رنګې دې قایدینو له هم دا پکار دی چې خپل قوم د تباهۍ نه بچ کړي او هر ټیم کې هغه په مشکلات او په ازمایښونو کې نه اچوي. دویمه خبره موږ ګورو چې خلک دا وایي چې په دغه دور جاهلیت کې د دغه عربو عقاید کمزوري وو، خو که موږ وګورو نو د عبدالمطلب یو مضبوطه عقیده وه په رب د کعبې باندې. د هغه دا یقین و چې د رب د کعبې به د خپل کور حفاظت په خپله کوي. هغه دا یقین و چې الکمزات دا کور دی هغه د دې حفاظت کوي، زما حفاظت ته ضرورت نشته. حالانکې نن چې موږ ګورو ځکه دغه طریقې کار نن هم که د الله په کور باندې څوک حمله کوي نو د الله تعالی د هغې حفاظت په خپله کولی شي. څرنګه چې لږه موده مخکې موږ ګورو چې د وخت واکمن او طاقتور د خپل طاقت په نشه باندې کله د الله تعالی په کور په لال مسجد او جامع حفصه باندې حمله وکړه، نو نن هم هغه جامع حفصه موجوده ده، هغه لال مسجد موجود دی، خو د هغې طاقتور مرګ د ټول قوم د ټول انسانیت لپاره یو نمونه جوړه شوه. نو دغه رنګې که دغه ابرها په بیت الله باندې حمله هم کړې وي او دغه بیت الله ته نقصان رسولی وي، نو دغه بیت الله به بیا هم چا جوړ کړی او بیا به هم قایم او دایم و، لکه څرنګې چې د بنو دور بنو امیه کې په بیت الله شریف باندې د حضرت عبدالله ابن زبیر خلاف په ده باندې حمله شوې وه، دغه بیت الله وسه پورې قایم دی. او که دغه ابرها په د خپل مضمون مقاصدو کې کامیاب شوی به هم وي، خدا ناکرې نو دغه بیت الله به بیا هم چا جوړ کړی، خو دغه ابرها به نشان عبرت جوړ شوی. نو الله تعالی د خپل کور حفاظت په خپله کولی شي، لہذا موږ له دا پکار دی چې هر ټیم کې مسلمان په ازمایش کې نه اچو. مونږ که وګورو نو بیت الله اجازت ورکړي، د بیت الله باندې د حملې اجازت ابرهه ته عبدالمطلب ورکړي، نو د دې مطلب دا نه دی چې د حضرت عبدالمطلب د بیت الله سره مینه کمه وه، بلکې د بیت الله دپاره حضرت عبدالمطلب خپل زوی
عبد الله د پیغمبر علی السلام والد صاحب هم د قربانۍ کوشش کړ، خو بیا د هغې په بدل کې هغه د بیت الله دپاره 100 اوښان قربان کړل. کوم د الله د کور دپاره چې نن سبا مونږ د یو څاروي د قربانۍ هم ډېر طاقت نه لرو، هغه 100 اوښان په هغې وخت کې د بیت الله دپاره حلال کړو. د دې نه اندازه لګولی شي چې یو سړی د الله د کور دپاره خپل زوی قربانۍ 100 اوښان قربانۍ، نو د ده نه د ده د مینې او د احترام او د عقیدت اندازه لګي. خو که ابرهه مقابله نه کوله نو دی صرف خپل قوم د ازمایش نه بچ کو. د دې نه مونږ اندازه لګو چې په دغه وخت کې هم چې خلک وایي چې د ځانونو د جانونو د انسان د جان څه اهمیت نه و، نو که د جان د اهمیت نه و نو عبدالمطلب به د جانونو د خلکو د قربانۍ دپاره د ابرهه مخې له راغلی و. خو دا چونکې دغه وخت کې د انسان د جان قیمت و، حتی چې د بیت الله د حفاظت دپاره هم د خلکو جانونه پیش نه کړل. مونږ چې ګورو د عبدالمطلب په دغه واقعه کې چې عبدالمطلب رالی او ابرهه ته وایي د هغې وخت چې کوم طاقتور او کوم چې راغلی په بیت الله حمله کوله، عبدالمطلب ته په حالت جنگ کې وایي چې ما تا زما اوښان اغوستي، ما له خپل اوښان راکا. یعنې د خپل قوم د مفاد او د مال مطالبه کوي د ابرهه نه چې ما ته واپس کا. په دې کې زمونږ دپاره چې نن ګورو دا عبرت دی چې قائد هغه دی چې هغه د خپل قوم د جان او د مال تحفظ وکړي. نن سامراجي طاقت لګیا دی، کفر او باطل لګیا دی د مسلمانانو معصوم خلق وجني، خو په امت مسلمه په یو قائد کې هم دا صلاحیت او طاقت او قوت نشته چې هغه دغه سامراجي طاقتونو نه صرف دا تپوس وکړي چې ته زما د معصوم بې ګناه شهري ولې وجني. عبدالمطلب د خپل قوم د اوښ تپوس کولی شي، خو نن د امت مسلمه قائد د خپل قوم د جانونو، د هغوی د مال، د هغوی د عزت تحفظ نشي کولی. نو قائد له دا پکار دی چې دی د خپل قوم د جان او د مال حفاظت وکړي. بل چې موږ ګورو ابرهه عبدالمطلب ته په ملاقات کې وایي کو چېرې تا دا ویلې وي چې ته واپس شه نو زه به واپس شوی یم. خو په دغه ټایم کې عبدالمطلب د ابرهه نه د امن سوال نه کوي چېرې جي موږ له امن راکا او په بیت الله شریف حمله مه ورکوه، بلکې چې ابرهه کله راغلی دی او په بیت الله حمله کوي نو عبدالمطلب ورته وایي چې څه دې خوښه یې کوه، الله به د سره د دې حفاظت درنه پخپله کوي. مطلب دا دی چې کله میدان جنگ راشي او کافر او سامراجي طاقت بیا ستا مقابلې ته راشي او جنگ شروع شي، نو په دغه وخت کې د سامراجي طاقت نه سوال کول، هغه ته منت کول، هغه ته فریاد کول، هغه په سوال باندې واپس کول، دا نه د اسلام احکامات دي او نه د دغه دور جاهلیت شیوه او طریقه او طریقې کارو، بلکې په میدان جنگ کې به فیصله په طاقت او په مقابله کیږي. د میدان جنگ نه مخکې هر څه کیدی شي، خو چې کله میدان جنگ ولګي نو بیا به سوال منت نه وي. نو د ابرهه د دغه حملې نه او د عبدالمطلب د دغه ډایلاګ نه او د دغه کردار نه مونږ ته دا واضح شوه چې د یو قائد دپاره دا ضروري خبره ده چې دته د خپل جان نه، د خپل قوم جانونه، د هغوی عزتونه دا ډیر زیات غوره وي، نه داسې چې یو قائد د خپل جان دپاره، د حفاظت دپاره د خپل قوم یا د خپل ورکر جانونه او قربانۍ پیش کوي. مونږ ته دغه ظاهریږي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه تره عبدالمطلب سره د عربو مینه وه، محبت و. دا ولې ځکه چې په حق قائدانه صلاحیتونه و او پیغمبر علیه السلام د تربیت دپاره الله تعالی د داسې یو نیکه عبدالمطلب انتخاب کړو چې هغه د قائدانه صلاحیتونو نه برپور و. مونږ دا ګورو په نننی دور کې د دې ضمن کې صرف یو درخواست دا کوو چې قائد به خپل قوم له سهولت ورکوي، قائد به په خپل قوم سخاوت کوي. نو راروان د ګرمۍ موسم دی، خصوصا د پښتنو په دې معاشره کې په دې دور کې په مسجد کې د پکی په لګولو ډېر لوی جګړې او کشالي کیږي. نو مشر د یو کلی یا د یو جماعت هغه دی چې هغه د هغې خلکو باندې سخاوت وکړي، د جماعت بیل ادا کړي، هغه هغې خلکو له ارام ورکړي. کو یو سړی ځان ته یو یا دوه یا درې پکې لګوي نو خیر دی. قائد دغه نه دی، د کلی مشر یا د جماعت مشر هغه دا نه دی چې په کلي والا باندې مسجد کې سملاستل بند کړي یا پکې لګول بند کړي.
ځکه چې کوم خلک د الله په کور کې خلک تنګوي نو دغه خلک الله تعالی په معاشره کې سپکوي. نو کوم خلک دا غواړي کوم مشران چې د هغوی په علاقه کې او په قوم کې او په ولس کې احترام او عقیدت زیات شي نو هغه به د الله تعالی په کور کې خلکو له سهولت ورکوي، خلکو له به د آرام بندوبست کوي، خلکو سره به مینه کوي. او د الله نه زموږ دا دعا ده چې الله هم موږ کې دا صفات راولي او د خپل قوم خدمتګار د خپل مسجد او د خپل کور خدمتګار مو جوړ کړي او په هغې باندې د خرج کولو او د سخاوت مقرره کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.